سوات پریس کلب کې خبري غونډې ته پنکاري یاسمین اختر ویلي چې منګوره ملک آباد کې په پخوانی خاوند ابراهیم سره د رشتہ دارو حمله کړې ډزې پرې کړې شوي چې پکې د هغې یو ورور په زخمی حالت کې په هسپتال کې داخل دی په وهلو کې بل ورور مور او پلار زخمی شوي پولیس دوی ته تحفظ او انصاف ورکړي زه د حکومت نه دا تاسو غواړم چې موږ له انصاف راکړي کوم ته انصاف ملاو نشو نو لکه موږ خپل ځان بیا خامخا په نشاط چوک کې په گرین چوک په ځان تیلاړ او ځان بسوځ او ځکه چې موږ دې خبرو ته نه یو تیار چې دې به ټیم نه ګوري او زموږ باندې برانه نوځي زموږ په کور به دا چاپیه چې سره درونو د پلار د خاندانه خبري غونډه کې د پنکاري جوبل رور هم موجود و هغه ویل چې پولیسو ملزم گرفتار کړي خو بیا هم دوی ته د هغه نه خطر ده کچېرې دوی خاندان ته څه قسمه نقصان ورسېدو نو ذمہوار به هم دغه خلک وي زرا کې زموږ ډېر یاره ده او ډېر زیات او تماچي او سره موږ بګي نور پیژنو نه نور هم خلک ډېر شي دي او جاو یو پنکاران سبا موږ پروګرامونه لزو ودون لبزو زموږ د ډېر یاره ده یاسمین اختر په دغه محل دا ویل چې ملزم دی نه په دوکه 9 لک روپۍ هم اغستی او د مور لخوا 10 تولې کالی تر هم خرڅ کړي او 10 تولې کالی مهر هم تر دې دمه نه دی ادا کړی د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان مشرق ټي وي سوات